رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ و او یو سړی مخامخ ناسته لنګ والے دے کمیسی نشتا ټوپۍ نشتا او لګیا دے جاړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته چاله کتا ولی جړل ورته وی یا رسول الله کما ته اجازت وی زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی کا درو وکیل لونه دی دروغ نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې هلته واس کیږي تقریر کیږي رشکې سره ولاړ دي وامر ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې پسترګو یې درته وخم زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو دروغ نه دي. یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې پرې د یو شی واورېدو درته مې وښوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه وایم چې دا غرق او تباه قوم دی. آینده دا تصور مه کوه د دې ملک او د دې قوم د ښې ورځې چېرته چې زمونږ خلکو دا اعمال دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې هم نه ښیي. هره ورځ به نوی نوی غم وي مونږ به پې سوځو. یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدایا غرق. په بله ورځ به راشي چې وروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق شو. په بله ورځ به راشي چې وروره ګوپي سره د دومره منډه په 5 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شو. په بله ورځ به راشي چې وروره شنه پیاز هم په 5 روپۍ کیلو سره د دادا پاڼو. هر ورځ به د بني اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب در باندې نوی بني اسرائیلو باندې به هر ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کم راغی سبا به هغه تلی اعلانو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه و چې بل به راغی بله ورځ به هغه تلی نه و چې بل به پې راغی. هر ورځ نوره به تماشه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته آواز کو چې راشه دا تا جړل ولې او یا رسول الله که اجازت راته وکړي چې د دې مسلمانانو لږ شکایت درته وکړم. جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوه که تا ته څه تکلیف نو ما ته ووایه چې زه هغه رفع کړم. ورته یا رسول الله جاړم په دې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپۍ نه لرم کمیس نه لرم کیړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شي نو لرې چرته لاړ شم هلته یې ووینځم زه ورته بربند ناست یم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شمه. شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کیږي د چا کویدنې کیږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشو نه کې چې راشه چې ستا واده وکړمه. رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه ما مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي. چې یو 2 ورځې تېرې شوې یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه. حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واغسته نو لور ورته په نکاح کا. سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبیب. ورته جلیبیب فریاد دې کړی فریاد دې منظور شو د فلانی سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی. سرتور سر خپې ابله خپې د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه یې ورته وټکوله
سوداگر راووتو السلام علیکم وعلیکم خیر علی جلیبی با خیر شه جلیبی ورته وی تاسو درخواست کړو جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست دی منظور شو ستا د لور سره د نکاح کولو د پاره زرا لېږلی یما سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګاره زه خو سرمایه‌دار او مالدار سړی یم دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خود څه کوي چې د تن جامې هم نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي سیو نه وی ورته وی نه راټلو وی بچیا ته صبر وکړه زه کور تپوس کور ته لاړو بیبي ته وایي چې ښځې ستا لور سره د نکاح کولو دپاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی نو جلیبیب خو داسې ملنګ و چې په ټول علاقه کې د هغه غریبي او ملنګي مشهوره وه ښځو م پېژندو جینکو م پېژندو سړو م ښځه ورته وایي سړیه پام کوه خدای د پاره چې جلیبیب سره د لور نکاح نه کوي د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته زما لور به اوسېږي ورسره چېرته لور یې اوړه غږل چې اوړه یې غږل نو په منډه راووته ورته یې مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده څه خبر می پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې وی بچیا رسول الله جلیبیب را لېږلی دی تا سره د نکاح کولو دپاره نو ای بچیا ته به د جلیبیب سره څه ګزران کوې د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته نه روزګار شته لورې ورته وایي چو مورې جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره چې چا را لېږلی دی د هغه په سترګو ورته وګوره او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب را لېږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نشي د هغه په سترګو ورته وګوره الله داسې لونه به مونږه کم ځای نه پیدا کوو او داسې پلار به کم ځای پیدا کړي پلارانو ته م وګوره او لونو ته م وګوره او میندو ته م وګوره د هلک پلار ته م وګوره او د جینۍ پلار ته د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کیني ډولی به نه درکوي وایي ته په تڼاکو سټکورې شي تا خدای مرداره کا چې دغه زوی د در پسې بیا کوتک راغستی زه تنګ یم دې ښځو نه زه هره ورځ را کړی یو نه ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله زه یم ډېر شکر هم ته پې ګډېدې ته پې ګډېدې تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی پلارم ګیره شو کوي زوی مې رانه ښځې بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تا څه کول د زوی په واده ته په دا سپینه ګیره غویمه نه وي ته غویمه نه نن سبا خو اسان چل دی دا لا څه کوې که ځینې خلک وایي چې واده د مې نه صوفیانه کار کې کو قوالي صوفیانه شي اوس نه قوالی او ډمې تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لاړ شه 300 روپۍ ورکا کور ته راوړه 10 روپۍ ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوړه په 300 دې راوړې ده او 900 په جوړې کا 1500 ستا شوې 600 300 مالک لا ورکا تاسو خیال را ترس آسان چل دے حکومت وہی وی سی آر بند ایسے اور بند خودے پیٹائی کی بندی پیٹائی کی بندی نور ہو بند من دے نظما عزیزانو تو سو آئے چکم بغاوت تے چاگا مونگ پرے ہو اور مونگے نکو
کم بغاوت کم گناه دا چې مونږ پریښې ده که زه ملایم او یو گناه ما نه پاتې نو زما پې وس نه رسي دانه چې زه ښه سړی یم نو زه یې نه کوم لاس مې پې نه دی بر او پیشو تر هغې پورې شی ښیي چې په مږو نه یې پېښه په مږو نه یې پېښه زمونږ وس نشته زه شیخ یم زه حاجي یم زه ملا یم وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیات یم خدای دې امان راکړي سوداګر راووتو جلیبیب ته وایي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خو وشو مبارک شه سره وباسه چې اوس بندوبست وکړو که نه و یا رسول الله اتانې ورځ د یو دکاندار سره نوکر ما اتانې چې ماښام عالم سلورنې په خپله وخورم او سلورنې د چا بل غریب په خېټه کې واچو هیڅ نشته پیسې نه لرې واده کې و یا رسول الله مذهبم دا ده چې سړي سره پیسې نه وي او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایهدار وي هغه له خو خلک کور له ورولي ویلار شاه عثمان ذوالنورین ته چې واده مې تیار دی څه لږ غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم په منډه لاړو عثمان ذوالنورین سرمایهدار او دولتمند زمانه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلام خپه نه شئ مونږ له سلام هم نه راځي سلام علیکم او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام څه لږ ډېر زده کړی دی دا معززین چې څنګه کومه ده خدای دې تام سرسام خدای دې غرق کچا ته به دې نه پس عقل زده کوې او سړي زوی به در نه جوړي زمونږ د زمانې معزز هغه سړي ته وایي چې نه سلام ورځي نه مونځ ورځي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته یې رومال نیولی وایي ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت په اخبار کې راځي تاو زمانم نالی دا مونږ سپیره چې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو دا کوڅډب دي معززین فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں تاسو خیال راغی دا معززین ہوتا اللہ سلام ہم نہ دیکھو چل زده کړي یو سړي وی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وی سلام علیکم تم ورته سلام سام بیماری او مرض ته وایي سلام علیکم دا مانا چې پتا دې مرض دي تو ورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور ورانه رات بیړه دې غر کړي او دینه پس بدوی څټی کی دی چې په خپل اجرو ځای کې ناستي ملا پکې پیښ شي پیښ ملا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کوي کوم کلنکاري دوی کوي یاره ملا صاحب دې مسلې متعلق ستا څه خیال دی تا څه خیال اوس ملیانم خدای دې ورته هدایت ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړی سړی ته ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نیم خبر نه دې خیال نیم خبر کن وجدې مې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي او چې وایي زه ورته ما ته پته نه وایي جی ته دومره لوی ملا مالدا چا درته ویلي چې زه لوی ملا یم خو وړوکی غوندې ملا یم وایي نه مونږ ته خو ډېر لوی ملا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډېر وړوکی دی زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانی دفعه څنګه ده وایي بس بلخانې ته راشه
اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي. ته مانه تپوس کې دا د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ. دا واورئ چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو او مونږ به جوړو. زما خطی پوهیمه چې دا خبره داسې ده ورته یم سبا راشه. غریب سره نه دی غوړو سره، غریب نه دا کلنکار نه دی دوی سره. یا ورته یم چې ولیکه استفتاء ولیکه بیا مال راکه استله سره د پس به جواب ولیکلی شي بیا به دله درک وجیم داسې نشي کېدی زم داسې چېرته کېدی شي دا څه ټوکې دي څه داسې نشي کېدی. دا دین مونږ خلکو سپک کړی دی. سرمایهدار عثمان جلیبیب ورغی چې بیان یې ورته وکړ زر اشرفی وله ورکړي او د لنګ په پیسکه کې واچو. چې را روان شو ورته جلیبیبه خبره واوره دا پیسې یو څه که چېرته کمی پکې راغی نو دوباره بیا مال راشه. که کمی شوي د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی. په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبیبه چېرته منډې وهي وی کویدن مې مو شوه پیسې عثمان راکړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم. ورته جلیبیبه واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ له لاړو جنگ له لاړ. جلیبیب داسې واده دې زما د مرګه پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي. همغه د واده په پیسو منډۍ ته لاړو. یوې توره واغستا یوې ډال یوې اس واغستو پاس باندې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو. څه ګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی. جلیبیب واه واه زما محبوب باندې د غشو باران وي او زه دې په آرامم سینه یې واچوله په جنگ. یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي. یو داسې جنگ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي. دا کال 12 14 14 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیسار کړی. هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده. مونږ غوندې نه یو توت مار دا یو کوچي او د خاري جګړه وه نو خاری چې و نو هغه خو چل وله ورتلو که نه د پرزونو نو اړنګتی به چې کوچي ته واچو چې غرب رو به یې غورځولو نو کوچي به بیا ورتل چې ته یو وارې بیا رازک سه خاری به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګتی ورته چې بیا به غرب شو هغه به بیا ته یو وارې بیا رازک سه ته یو وارې مړه بیړه یې والا په راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا رازک سه. نو مونږ هغه یو توت مار والا یو. یا خپه نه شئ ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي بختربند ګاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک مالوزوي او ځان مالوزوي. جاهدین هغه خلق یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی. د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی. تاسو خیال راغی دي جلیبیب سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد. د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون. خپل وینو کې پایو لنګ کې خړوب پروت جنگ ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کو چاله کنن خو مون غزا لرالو د جلیبیب واده
چې څنګه چل بشوي. یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبیب واده درته وښیم. چې حضور راوست غیر چاپیر تی سورلس کافر مړه پراته دی او منځ کې جلیبیب په خپلو وینو کې خړو پروت. رسول الله د سترګو مبارکونه وښو دارې وهلې او ورته وی چې جلیبیبه په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي. اوچته کوي جنازه یې راوچته کړه. جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان دی. صحابه ورته وی یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې؟ ورته صحابو تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبیب جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم دې باندې کېږدم. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شہدے تچ وفادار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شے دنیا سے کہ لوح قلم بم ستائی عرش کرسی بستائی ستا په مرگ با یواز خپلوان نه جاړي ستا په مرگ با عرش عظیم هم جاړي ستا په مرگ با ملائکی هم جاړي. نن زمون په مرگ شیطان جاړي چې زما پر کټه مړ ملائکی او زمون په مرگ جړل یعنی په مونږه به ملائکی جاړي. تو بس طرفا دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګوره لری مزه لن کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورځي به دغه تنګې سوړې ته دومره ومنه باقي چې ورالې ډېرې چغې به ووهې ډېر فریاد به وکړې د تېښتې راو به دې نه او پریدي به دې مرګ به هم نه او ژوندی به هم نشي ټینګې نه به مرې او نه به ژوندی ټینګېدی شي. په ما اعتبار مه کوه چې دا جنازه ده او دا فلانی دی او فلانی دی نه په هغه خدای باور وکړه. جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څه ونه وی سب په خدای که دا نیت نه زمایي او نه ستایي چې راپسې ولاړ زما نیت هم په دې کې چې دا صادر چېرته ګورکن دی یو نسي او نور به هم پکې صحیح او که به نه راپسې هغه مات ګوډ چې ولاړ یې هغې هم په دې تمئ چې راخولم اخون بابا ته خو چې څه به پکې وي او که به نه وي هغې هم دا نیت نه چې تا دپاره خدای ته جرګه کوي. معززین چې پکې تلي ای جنازه ډوکئ نه نو صاحب نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بیڑا دے مغر کدا جنازہ دی منشو ځکه چې زمانیتم د جرګې خدای ته نه دی او راپسې مات ګوډ چې ولاړ دي د هغې نیتم نه دی او معززین واډونه کړه نو لا محاله تم داسې کوتک شاخ اخلي کور ته دې درالما ختم دې کړی دی کور ته دې درالم او چې روټای مې وخوړه او څه وخت کې تقسیم وشوه تا نه ویلې مې دوه سپارې دي په ما کم سنډاخ پېښې ده چې دوه سپارې په تا پسې بخم خو خپله مړ پسې ولې نه بخم پاتا نه ستا په مړي پسې دا ملیان دوه سپارې بخ دا طالبان دوه سپارې ستا په مړي پسې پاتا نه بخ دا باته هم د غوږ نه وباسه نو نه دې په خپله څه کړي اوازه چې در پسې څه کوم هم زمانیت داسې نه دی نو لا محاله آخرت او دنیا دې دواړه خراب دي که سکه په خپله ځان لوکا او که په خپله دې ونه که په ما او په بل چې اعتماد ونه کړي. پلار یې مړي زوی جنازه نه کوي زوی مړي پلار جنازه کې ولاړ نه مور یې مړی زوی جنازه کې ولاړ نه که داسې نه ده دا انګا بنګا پکې ولاړي زوی لرې ولاړي جاړي پلار جنازه کېږي زوی لرې ولاړي رور جنازه کېږي رور لرې ولاړي خیال هم راغی جي
نو د دې وجنا اسباب د خلاصي بزان لپخپله جوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغله دې د پاره چې تا ته سبق دا وخی چې ته به د آخرت د خلاصي اسباب ځان ته پخپله. د بار وفات مطلب ځینې خلق دا وایي چې دې میاشت کې خوشحالي کوي او د عید میلاد النبی دی او پلانې دی، نو خوشحالي ګوره ګډېدو ته نه وایي. تاسو پوه شئ په خبره؟ خوشحالي ګډېدو ته نه وایي. خوشحالي کوي د دې دا معنا چې خدای شکر دی چې په دې میاشت کې سردار کونین پیداو او زمونږ د پاره د هدایت باعث ګرځېدلی دی، او په دې میاشت کې خفګان هم بیا دی چې بیا وفات شوی هم دی. خوشحالي دا معنا چې د خدای شکر وباسي، دې شکر ته خوشحالي وي. او خفګان دا معنا چې قرآن وایي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پیشکشو کې د ټولو انبیاء په نوم پیشکشو کې خیراتو کې ختمو کې قرآن ولولې او د ټولو انبیاء او د رسول الله په نوم باندې پیشکشو کې د خپل مړو پاروا باندې وبخې. دا کار ته خوشحالي وي او دغه ته خفګان. خفګان دا معنا نه ده لکه د اهل شیعه حضراتو په شان چې محرم راشي ځان وها ځکه چې امام حسین رایت شوی دی 11 میاشتې بیا یې خیال هم راغی جي، یعنی ته په ایمان چې دا مړی صرف 10 ورځې خلکو ته یاد دي. ما خدای چېرته د عقل ستنې راوباسي، یعنی دا مړی 10 ورځې خلکو ته یاد دي بیا هېري. کال چې راشي نو 10 ورځو کې رایات شو بیا هېري. نو دا خفګان دا معنام نه او خوشحالي دا معنام نه. بله خبره دا ده عزیزانو چې هر شي ته سوچ وکړئ، فکر وکړئ چې مونږ پیدا سره یو، مونږ کوو څه، دا ټوله ورځ مونږ څه کوو، د خپلو حرکاتو سکناتو ته وګورئ دا مونږ څه کوو. خدای زه څه له پیدا کړی، زما د پیدایش نه غرض څه دی او زه کوم څه. په دې په خپله د شپې سوچ وکړه او سهار له به په نتیجه ورسئ او په هغه لار روان شئ. په ملک کې د ملک به دا خیال ساتئ چې الله زه مسلمان یم، دا د مسلمان ملک دی. د مسلمان ملک کردار او کریکٹر چې دی مسلمان په وینه کې دا جذبه پکار ده چې خدایا زما د ملک کردار چې دی هغه اسلامي پکار دی.